شپږ منټه اجتماع متعلق او د دې د افتتاحي تقریب متعلق اختتامی نتیجہ او داغی خلاصہ او داغی مقصد متعلق یوسو ہدایت تاسو تا وړاندې کوم دننا تقریبا شل کاله مخکې ما یو سوچو که چې موږ لا داسې پروګرامونه پکار دي چې پای کې زمونږه ملګري یو ځل راغونډېږي راجمع کېږي او د هغې قوت د هغې اجتماعي طاقت هغه ښودلی کېږي د هغې لپاره ما د دوو خبرو سوچ وکړ یو دا چې په مرکز کې زمونږه ماهانه یو درسي چې نږدې ملګري هغې ته راځي دویم دا چې په کال کې یو اجتماعي او ټول ملګري هغې ته راځي ما د هغې په فایدو هم سوچ کو ډېر څیزونه وو یو دا و چې دومره خلک زه راغونډ کړم راجمع کړم نو د هغې دپاره انتظام د هغې دپاره ځایونه د هغې دپاره بسترې د هغې دپاره د خوراک څښاک انتظام دا ډېر مشکل او ډېر ګران ښکارېده نو ما به یو قدم مخکې اغسته یو قدم به شاته تلمه چې کول هم پکار دي او نه کول هم ضروري دي ځکه دا زما د وس او د طاقت مطابق نه ده بیا یې له سوچونه اخري نتیجه هغه دا راووته چې ما وی موږ به دا اجتماع منعقده کړو مقرره کړو او هر ملګري ته به ووایو چې خپله بستره به راوړي او یو کانټین به جوړ کړو پای کې به هر ملګری روټۍ خوري نو هغه په ملګرو باندې هم بوج نه وي د دې لپاره موږ اول اجتماع شاهپور کې مقرر کړه او ما ځکه مقرر کړه چې که هغه کامیابه نشي نو دا په غرونو کې یو ځای دی او چاته به پوره پته ونه لګي لومړی اجتماع وشوه بیا موږ په کالو خان کې یو دوه کاله اجتماع وکړه او بیا چې زه پوه شوم چې زما ملګري ډېر مخلصین دي ډېر تکړه دي او ډېر بهادران دي او دا اجتماع له هغوی ډېر په مینه او په محبت راځي نو دا اجتماع مې مرکز پنجپیر ته راوړه اجتماع به د مارچ په میاشت کې وه میاشت کې به باران سیلی رالل نو ما ډایري واغسته او یو ورځ چې به تېرېده نو ما به په ډایرۍ کې لیکل چې نن باران و نن وریځ وه نن شین و دې وخت کې فصلونه ولاړ دي دې وخت کې فصلونه ریبلی شي دې وخت کې پټي شاړ دي او دې وخت کې آباد دي
نو د ټول کال د ورځو هغه حالات ما ولیکل او بیا هغې ته کېناستم او ما پې سوچ وکړ چې دا میاشت د نومبر اکتوبر په دې کې فصلونه هم نه وي ګرمي هم نه وي یخني هم نه وي په نور هم سړی کېناستی شي او په سوري کې هم کېناستی شي نو دا ورځې ما ځان سره په ډایرای کې ولیکلې او بیا په شورا کې ما ملګرو ته وویې چې په دې ورځو کې به آینده اجتماع کوو دا د یو ورځ دوه سوچ نه و دا ډېر سوچ ډېر تدبر او دې لا ډېر فکرونه یو ځای شوي وو الله دا ورځ راوسته کم خوب چې موږ لیده د هغې تعبیر الحمدلله ثم الحمدلله نن ښکاره دی او موږ او تاسو وینو چې دا لا ړومبی ورځ هم نه ده نن د راتلو ورځ وه باقاعده اجتماع هغه خو د سبا نه به شروع کېږي او نن پنډال ډک دی د دنیا ملګري راغلي دي د پاکستان د هر ګوټ نه او د هر طرف نه دا محض د الله رب العزت کرم او احسان دی او په دې کې دوه څیزونه هغې له ډېر اثر دی یو اخلاص او دویم للهیت الله دې همیشه په موږ کې دا ولري او الله دې موږ د دې نه محرومه کوي او په دې به انشاءالله زه آینده بیانونه کوم چې جماعت کامیابی په څه د جماعت ترقي په څه راځي نو زه به اسباب وایم که زما یو بیاني که دوی که درې نو زه به انشاءالله په هغې کې ما ځان له موضوع خوښه کړې ده چې د جماعت ترقي په څه راځي اول په هغې کې اصل مقصد پېژندل بیا توحید و سنت دا د علماو د خطیبانو د مقررینو د مخلصینو یو فارم دی چې په دې کې الله دا مې وکتل زه خو د ماسوتن نه ناست یم نو یو خوا مفتی فدا محمد هغه ډېر بهترین بیان کو بل خوا مولوی محمد سلیم هغه یو بهترین بیان وکړ ما مولوی احمد جمشید ته غلې غوندې خوا کې وي ما څوک وایي چې دا راله بل پلان را پیدا کړ موږ وایي ختم به شي نور جوړ شو دا یو داسې راځي بیا ورپسې زموږ مولانا سمیع الله کا او بیا مولوی احمد جمشید او دا خو لاورېږه ابتدا عشق ہوتا کیا آگے آگے دیکھ ہوتا ہے کیا دا خو لا علماء را روان دي او انشاءاللہ بہترین بیانونه به کېږي او ټول به د قرآن او د سنت په دایره کې دننه وي او د دې فایده د دې نتیجه او د دې ثمره هغه به تاسو راغونډوي انشاءالله نو جماعت اشاعت توحید و سنت دا یو داسې جماعت دی نور خو زمانه مخکې ملګرو د جماعت حیثیت وي او وایي به خو زه یو خبره کوم دې جماعت نه چې ملا وځي نو هغه امي شي او په ګډ وډو سر شي او دې جماعت ته چې امي راشي نو هغه عالم شي او هغه بیا قرآن خلکو ته ښیي دا الله کتاب خلکو ته ښیي او د علماو په صف کې شمیر شي دا د دې جماعت توره امتیاز ده
دی جماعت نه چې عالم وزي نو هغه بیا قرآن هم نشي ویلی په مطلب یې هم نه پوهېږي او دی جماعت ته چې امي راشي نو هغه د قرآن مدرس شي هغه خلکو ته قرآن ښیي د دې جماعت لاندې دا اجتماع روانه ده او انشاءالله دا جماعت او دا اجتماع او د دې خبرې دا به تر 13 تاریخ پورې د اتوار تر ورځې پورې شروع وي او انشاءالله تاسو به اورئ دا اجتماع صرف دې ځای نه ده اوس زه عربو ته تللی وم هلته مارګرو انتظام کړی و حالونه یې برابر کړي وو هغوی وي دې کې موږ سکرین ولګوو او دا 3 ورځې موږ چوټیانې وکړو او موږ راځو او ناست یو او دې سکرین ته څنګه چې تاسو هلته اجتماع کوئ نو موږ هم اجتماع کې شریک یو او موږ د علماو بیانونه اورو په ملیشیا کې په نورو علاقو کې په دوبای کې اماراتو کې مرګري داسې ناستي او دې اجتماع کې تاسو سره شریکي نو دا اجتماع صرف د جمعیت دپاره ده چې جمعیت د علماو راشي د عوامو راشي د طلباو راشي الله دې ډېر د برکت وګرځوي خو زه یو خبره کوم دې سټیج نه مختلف قسمه علما به راځي بیانونه به کوي خو زمونږ موقف هغه به هغه وي چې هغه زه وایم هغه به هغه وي چې زمونږ صوبایي عمرا وایي هغه به هغه وي چې زمونږ ذمه دار ملګري وایي نو که یو سړی داسې څه خبرې وکړي چې هغه نامناسبه وي زمونږ د موقف نه بدلي نو هغه به زمونږ موقف نه وي هغه به د هغه ذاتي موقف وي هغه د هغه ذاتي خبره وي هغې سره به زمونږ هېڅ تعلق نه وي البته د میلمه په حیثیت موږ به هغه ته څه نه وایو که د دایرې نه ډېر بهر کېږي نو بیا به نه غوندې ورله داسې په خپه چونډی لګو نور به د هغه خبره د هغوی هغه به زمونږ موقف نه وي اگر که زمونږ په سټیج باندې ویلي خو هغه به د هغه موقف وي او زمونږ به نه یو خبره دا یاده وساتئ دویم دا چې زه خپلو ملګرو ته وایم چې تاسو به دا کوشش کوئ چې دا سټیج به د میلمنو لپاره خالی ساتئ ٹھیک ده موږ به د یو سړي احترام کوو عزت کوو یا به ملا یا به د ملا زوی خدای به دا مطلب نه وي چې هغه موږ دې ته مجبور کړي چې موږ یې زمټ نه ونیو ورته وایو کته کوږ شه خپل ځان په خپله وپېژنئ نو په دې سټیج به هر یو کس نه کښېنئ هر یو تن به زور سټیج ته نه کوي هغه کس چې هغه د سټیج لایق وي هغه ته به موږ خپله اواز کوو یا به شمس العادي ورته وایي یا به فیاض ورته وایي یا به مومن ګل ورته وایي ذمه دار کس ورته وایي هغه به راځي او په سټیج به کښېني درېیمه خبره ده چې کله په دې اجتماع کې بیان شروع وي نو دوکاندارانو ته زه دا وایم چې هغوی به نظمونه نه لګوي هغوی به شور شهر نه جوړوي کانټینونو والا به کانټینونو کې روټۍ چای نه ورکوي د هغې دپاره موږ خپل ټایم ایښودی موږ چې کله چوټي وګو نو بیا دوکانونه هم چلوي نظمونه هم لګوي کانټینونه هم چلوي خو په میانځ کې افراتفري به نه جوړوي بله خبره ده چې کوم علما بیانونه کوي
نو هغوی له به د سټیج ناظم ټیم ورکوي هغه به په خپله ګړی تر ګوري او خپله خبره به په هغه ټیم کې راغونډوي دا نه چې هغه له بیا د خپلې خبرې د راغونډولو چل نه ورځي یو وخت کې ځکه زما خو د نیمې نه زیات عمر د دې جماعت په خدمت کې تیر شو نیمه نه زیات عمر هغه د دې جماعت په خدمت کې لاړ ما ډېرو تار چړاو لیده ما ډېرو ملګرو جنازې وکړې ما ډېر ملګري په خپلو لاسو دفن کړل او ما ډېر ملګري چې ډېر خواږه ملګري وو د هغوی نه مخ واړو چې کله د دې جماعت دپاره نقصاني وو او ډېر ناخبره ناپویه مې خپل کړل نو ما ډېر اتار چړاو په دې جماعت کې ولیدو زما یو ملګری و ما به کله کله هغه ځان سره په دې خپله علاقه کې بوته بیان لا هغې کې زما یو مقصد و نو هلته به ما ته مخکې بیان وکړه خو ما به ورته وي چې بیان کې نو 15 منټه یا نیمه ګنټه ما به ورته ووي چې هغه به شروع شو نو له بسکونو چل به نه ورته نو هغه بیان کو ما به ورله چټ ورکړه نو بس به یې نه کو اشاره به مې ورته وکړه نو بس به یې نه کو نو په خپله مې ورله چونډای ولګوله یو تن ته به مې اشاره وکړه بس به یې نه کو آخر کې به یو تن پاس وي بس کا کنه مړه مونږ خو تاله نه یو راغلي نو هغه به بس کړو یو ورځ ورته ما وي ما په ایمان یې وایي چې ته خپله د بیان بس کړی نو غلی ما ته وایي یاره دا خو مې نه دي حاله خو څوک راته ووایي نو داسې نه چې بیان ته کیني او بیا د بس کولو چل نه ورځي بیا بس کول پکاري زموږ دې کلي کې یو سړی و الله دې وبخي زه دوبۍ ته تللی وم ما ته وي ویل چې لومبۍ راغلمې ګاډی مې چالو نو هلته خو دا روډونه و کاږه واږه ویل زه هغه روډ ته چې وختمې بیا د کوزېدو لار نه وه معلومه وی دی ته مې ټلیفون وکړه دیره کې ناست و چې راشئ ویل ظالم زامنو کوزېدو ځای راته نه دی معلومه ځای راته وښیي نو بعضې هغه له د بس کولو چل نه ورځي نو دا ډېره نامناسبه وي چې د سټیج ناظم ورته بیا وایي چې لوډ سپیکر ورته بند کړي وایي ته خو نه بس کړې خو زه اوس یې بس کړم بل دا یو خبره کوم زما زړه غواړي چې زه تاسو هر یو سره خیر دی وبشي وګوره وایه ولې زما زړه غواړي سپیکر ولګوه زما زړه غواړي چې تاسو هر یو سره مصافحانه ګړبړه وکړو معانقه وکړه مېلمانه دي لرې لرې نه راغلي دي خو زه طلباو ته یو درخواست کوم موږ او تاسو خو اکثر یو بل وینو یو ځای یو په درسونو کې شریکېږو خو څه عوام ملګري د ملګرو سره راغلي او هغوی ملاوېدل غواړي نو هغوی له موقع ورکوي چې هغوی ما سره ملاو شي هغوی هم خوشحاله شي او زه هم خوشحاله شم د ملاقات ټیم هغه به د ورځې د 10 بجو نه تر 12 بجو پورې زه به په مرکز کې په دفتر کې ناست یم چا چې نوي ملګري راوستي عوامې راوستي یا داسې ملګري چې لرې لرې نه بلوچستان نه کراچۍ نه بل ځای نه لرې لرې نه راغلي هغوی ملاوېدل غواړي زه به 10 بجو نه تر 12 بجو پورې په مرکز کې ناست یم او د هغوی سره به ملاوېږم
روزانه دا 3 ورځې انشاءالله. یو بلا خبره کوم، زمونږه مرکزی کانټین دی چې هغه هم د دې اجتماع د مرکز د خدمت دپاره دی او پای کې زمونږه د کلي ملګري او نور ملګري انتظامی والا خدمت کوي او هغې کې هغوی مناسب ریټ ایښودی. نو په ځای د دې چې تاسو روټۍ خورئ او کانټین کې خورئ، نو همدغه مرکزي کانټین ته ځئ، هغوی به ستاسو خیال ساتي او په ټیم باندې ځئ، هغوی به انشاءالله ستاسو خدمت ته ولاړي او ملا به یې تړلي. زمونږ نور هېڅ مقصد نشته، صرف او صرف زمونږ مقصد دا دی چې دا طائفه منصوره، دا جماعت چې هغه په هغه 2 خبرو ولاړ دی کوم چې جناب محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ویلي وو او حضرت ویلي وو چې 2 خبرې دي چې په هغې تاسو ولاړ یئ لن تضلوا ابدا، تاسو به چرې خطا نه شئ. یو د الله کتاب او دویم زما سنت. نو دا یو جماعت دی چې دا د قرآن او د سنت خدمت کوي او په دې نیت باندې اړم دي. د دې اجتماع دغه اصل مقصد دی چې د خلکو د عقیدې اصلاح وشي، د خلکو د عمل اصلاح وشي، د معاشرې اصلاح وشي او بیا د مسلمانانو د ملکونو اصلاح وشي او پای کې امن راشي. او د امن دپاره قرآن کریم هم دا وایي الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون. هغه کسان چې ایمان راړه ولم یلبسوا ایمانهم بظلم، ګډوډي نه کوي ایمان له ظلم سره. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. دای له امن دی او دای په سمه لار روان دي. زما امید دی چې کوم هدایت چې ما وی تاسو په دې باندې عمل کوئ. یو خبره کوم، کم مقررون چې بیان کوي د اخلاقو در نه به کوي، د چا نوم منالي، چاته کنزل، چاته بد ردي، چاته بد الفاظ، ټیک د هغه به زمونږ د عقیدې خلاف وي، د نظریې خلاف به وي. مونږ د هغوی هم خیرخوا یو، نه مونږ چاته کنزل کوو، نه مونږ د چا نوم به بدایلو، نه مونږ د چا ذات چیړو. منګه صفت بیانو چې د شرک صفت پکې نو مشرک دی، چې د بدعت صفت پکې نو موږ وایو مبتدی دی، چې د رفض صفت پکې موږ وایو رافضی دی، چې د پرویزیت صفت پکې نو موږ صفت باندې رد کوو، د منافق صفت پکې موږ هغه صفت رد کوو. مصداق که بیا څوک وایي چې زیات کم زیات کم هغه غزان په خپله پیژني. موږ د چا نوم نه الو، د چا ذات نه چیړو او موږ د چا بدخوا نه یو، موږ خیرخوا یو. انشاءالله زموږ دا اجتماع به ډېره په خوند روانه وي. نن خو تاسو هم ستړي یئ. مولانا احمد جمشید وایي زه هم بیمار یم، نور هم موږ بیماران یو. خو اصل کې بیمار زیما ځکه زه چې اوس راتلم سرخوږي ګولای مې واچولې چې سر مې خوږېده او ستړی ومه، دمه ونه شي، ذهني هم تکلیفي، خامخا سوچي فکري. خو چې تاسو وینم نو زه خوشحاله شم. الله دې تاسو هم خوشحاله کړي. او دا نن ابتدا وه پیوسته ریح شجر سے امید بهار رکھ، پیوست ره شجر سے امید بہار رکھ.
څانګې ته وایي د ونې سره ځان کلک کا سپرلی به راشي او ګلونه به ونیسي ځان کلک کوي انشاءالله دا 3 ورځې او 3 شپې په دې کې به تاسو بیانونه اورئ او ډیره فائدہ به کیږي الله دې زمام ذریعہ د نجات وګرځي الله دې ستاسو ذریعہ د نجات وګرځي او الله دې حضرت شیخ القرآن او دا هغه مرګري چې هغه مهنت کړې وي علي زلي کړې الله دې هغه په قبرونو کې خوشاله کی او الله دې هغه قبر منور کی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین